السلام علیکم ملګرو. عمران خان سره نن خپل وفد ملاقات کړی دی او ملاقات نه پس دغه وفد ډایرکټلی مولانا صاحب ته ورغلی. مولانا صاحب سره ملاقات کړی دی. اډیاله جیل کې دغه وفد څه ملاقات کړی، څه خبرې شوي دي او تر اوسه پورې ملاقات ولې نه کېدو، په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل دوبۍ نه سردار اختر مینګل سپیشل راغلی دی او راتلو سره ډایرکټلی مولانا صاحب سره هغه هم ملاقات ته ورغلی دی. او ملاقات نه پس چې سردار اختر مینګل کمې خبرې کړي دي نو هغې نه پته دا لګي چې ترمیم نه کېږي. ترمیم بیخي چانسز ختم شوي دي. ترمیم حوالې سره اختر مینګل چې کومې خبرې کړي در سره هم د دې ویډیو اینډ کې شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سهار 8 بجې ملاقات وخت ښودلی شوی چې 5 رکني وفد به عمران خان سره نن په اډیاله جیل کې ملاقات کوي. دې وفد کې د پی ټی آی د عمران خان چې کوم وکیلان وي پکې هم شامل وو، ورسره اسد کیسر، بیرستر ګوهر وغیره دا کسان په دې وفد کې شامل وو. چې څه کسان، 2 کسان داسې وو چې په هغې باندې بیا ابجیکشن هم کېدو چې دا 2 کسان دې نه ځي. د 15 کسانو ټیم تیار کړل شوی او د عمران خان سره ملاقات دپاره. عمران خان سره دا ملاقات چې کوم انتهایی ضروري و، ځکه په دې ملاقات کې بعد الیمین ګنډاپور حوالې سره هم خبرې مخې راتلې. کم احتجاج چې اسلام آباد ډي چوک کې ملتوي شوی و هغې حوالې سره به هم عمران خان خپلې خبرې جاري کولې. بل طرف ته مولانا هم د عمران خان سره په ملاقات کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی. عمران خان سره د ملاقات غټه وجه مولانا صاحب دی، ځکه مولانا صاحب بلاول بوټو ته ویلي چې تاسو د پی ټی آی د وفد عمران خان سره ملاقات وکړئ. د پی ټی آی قیادت عمران خان سره ملاقات چونکې نشو کولی، پی ټی آی چې کوم وکیلان دی ډېر کوششونه وکړل خو د عمران خان سره ملاقات ونه کړو. چونکې حکومت عمران خان سره ملاقات په دې وجه باندې کړي دي چې حکومت نه غواړي د عمران خان پیغام بهر خلکو ته راوځي، بهر عوامو ته راوځي. نو په دې وجه باندې د عمران خان ملاقات دی باندې کړی او دا ورځ ډېرې زیاتې اهم هم وي د آئیني ترمیم دپاره. عمران خان سره ملاقات نه پس وفد چې کوم دی پریس کانفرنس هم کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې خبرې اترې شوي دي. بل اختر مینګل صاحب مولانا صاحب سره ملاقات نه پس چې کوم پریس کانفرنس کړی په هغې هم تفصیلا خبره کوو. اختر مینګل ویلي دي چې دا ترمیم ناکامه ترمیم دی، دا ترمیم خو به پیله کېږي نه او که وشو دا به واپس کالعدم کېږي، دا به واپس کینسلیږي. اختر مینګل ویلي دي چې کم قیادت مطلب د ترمیم حوالې سره ویلي دي چې داسې د شپې کم قیامت راتلو چې تاسو شپه په شپه آئیني ترمیم کول غواړئ، دومره هیبت په تاسو باندې ولې دی چې تاسو دومره په هیبت سره د آئیني ترمیم کوئ. او اوس ترمیم چې کم او دا ترمیم چې کم تاسو کوئ دا به ستاسو دپاره باعث شرم وي. او جنرال مشرف په ګن پوینټ باندې وایي موږ سره مذاکرات کول خو موږ هغه ته نو د شوي، موږ هغه سره اګري شوي نو، موږ هغه سره مذاکرات نو کړي. او که د پرویز مشرف جانشین هم موږ سره په ګن پوینټ باندې مذاکرات کوي نو موږ ورسره نه کوو. تاسو چې کم ترمیم کول غواړئ نو موږ ته خو لږ وښایئ چې موږ وګورو چې دا تاسو کم ترمیم کوئ. تاسو موږ ته ترمیم هم نه ښایئ. تاسو سینیټر زموږ سینیټر اغوا کړل، موږ د بلوچستان نه راغو چې تاسو له موږ ګیله راوړه او تاسو لاسه زموږ سینیټر اغوا کړل، په زور مو رانه اوټونه وغوښتل او داسې وکړئ چې په آئیني ترمیم کې یو ترمیم چې کم دی د 1973 آئین کې یو شک دا هم واچوئ چې اغوایي ترمیم پکې هم شامل کړئ، ځکه تاسو زموږ کسان اغوا کړي دي. نو دا اختر مینګل چې کوم دی مولانا صاحب سره ملاقات نه پس پریس کانفرنس کړی دی او دا مکمل حقیقت ښکاره کړی او دې نه پته دا لګي چې آئیني ترمیم خبره چې کومه ده هغه کینسل ده.